السلام علیکم ملګرو، دا ویډیو را سره وګورئ. وایي چې په یو قدم تر عرشه پورې درومي ما لیدلی دی رفتار د درویشانو. نو مطلب دې شعر په معنا به تاسو ډېر ښه پوهېږئ او همیشه دپاره چې په دنیا کې ښه خلک یي که نه نو هغه ډېر زر مري او ډېر زر د دنیا نه الله پاک هغې جان ته بیایي. ولې دا هغه د ایران صدر و هغه غیرتي صدر و چې کله غزا کېده په فلسطین کې هم د ټول ناول ته د هغې لاس چوت کړی او زه به تاسو ته دا ووایم چې دی هم د دې ثابت مسلمه یو غیرتي لیډر و خو نن څه شو لاړو. ولې لاړو؟ د چا د لاسه مړ نه شو، بس الله پاک ورله مقرره کړې وه او چې کمې پورې د هغه ژوندی و او د کمې پورې د هغه ژوند و د هغې پورې ژوند وکړو. خو ماشاءالله چې ډېر په غیرتي ژوند تېر کړی دی او د مسلمانانو یې همیشه دپاره نوم روښانه کړی دی. نو ډېره د خفګان ویډیو دی چې نن هغه په کوم حالات کې پروت دی د هغې نه راچوتی او وړي صرف هغه جسم ولا راچوتی، هغه ډانچه ولا راچوتی ځکه چې هغه نور وفات شوی دی. نو ټول مسلمانانو له پکار دی چې موږ په دعاګانو کې یاد کړو ځکه چې زموږ یو مسلمان ورور او ډېر یو نایس ډېر یو ښه انسان و. د مسلمانانو لپاره به یې همیشه دپاره ښه خبره کول، ښه اواز به یې چوتو. نو الله پاک دې هغه جان ښایسته کړي همیشه دپاره ښه خلک چې هغه په دنیا نه پاتې کېږي. دا ویډیو را سره وګورئ پوره. शोले अपने लगाने आग जो आए आशियाने को वो शोले अपने लगाने आग जो आए आशियाने को वो शोले अपने ملګرو دا ویډیو تاسو موږ سره وکته چې بس الله پاک دې موږ به دا ووایو چې هغه جان دې الله پاک ښایسته کړي همیشه دپاره ښه خلک چې دی په دنیا نه پاتې کېږي. د دنیا دغه یو څو ورځې ژوند دی همیشه دپاره. लगाने आग जो आए आशियाने को वो शोले अपने लगाने आग जो आए आशिया